عرب امارات ویزې به د کله نه چالو کیږي او یو ای ای چې کم مسافر له ټایم ورکړو نه هغه ټایم خو پوره شو نو اوس پسه کیږي نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې په باره کې ده ځکه زیاتر کسان دا تپوس کوي چې د دوبۍ ویزې چې دي دا به د کله نه چالو کیږي دغه شانتې ځینې کسان وایي 2 میاشتې ټایم چې دی هغه ورکړو هغه 2 میاشتې چې دي دا هم پوره شوې نو د هغې نه وروسته به څه کیږي نو که تاسو کتلی دا 1 نومبر پورې چې دی د هغو ټایم ورکړو چې کم غیر قانوني کسان دلته کې اوسېږي په یو ای ای کې نو هغه چې دی خپل ملکونو ته دی یا لاړ شي یا د خپل هر سره چې دی دا دی برابر کی لکه کم کسان چې د کمپنیانو نه تښتېدلي یا په غلطو طریقو باندې راغلي په بارډر باندې راوړېدلي یا ځینې داسې کسان دي چې ویزې ختم شوي دي او هغو خپلې ویزې نه نوي کړي نو هغه کسانو له چې دی ټایم ورکړو چې یا ځان له وډ پاس جوړ کړئ بهر ملک ته لکه خپل ملک ته چې دی واپسې لاړ شئ دغه شانتې ځینې ته ویلي چې د کمپنیانو سره ځان چې دی دا یو ځای کوي نو دغه لارې چې دی هغه ورته خولې خو ځینې کسان چې دی تر اوسه پورې ځان چې دی هلته کې نه دی یو ځای کړی او هغو له 2 میاشتې ټایم ورکړو او 2 میاشتې چې دی دا پوره شوې نو اوس چې دی هغو له دوباره ټایم چې دی دا بیا ورکړو د دسمبر د اخره پورې چې دی بیا ټایم ورکړی لکه د 31 دسمبر پورې چې دی ټایم ورکړی چې د هغې پورې چې دی ځان برابر کوي که تاسو ځان برابر نه کو نو د هغې نه وروسته چې دی د دې خلاف په اپریشن کېږي لکه سرچ اپریشن به کېږي بیا چې کم غیر قانوني کسان نو هغه به ملک ته رالیږي نو اوس کوشش وکړئ ځان هلته کې برابر کړئ او خپلې ویزې چې دی دا ولګوئ که د کمپنۍ سره ځان یو ځای کوئ که یا خپلې ویزې چې دی هغه برابروئ یا ملک ته راځئ نو ځان له وډ پاس چې دی دا جوړ کړئ چې ملک ته واپسې راشئ دغه شان ځینې کسان وایي چې ویزې چې دي دا به کله کولاویږي نو ویزې به هله کولاویږي چې کله د دې کسان دا ټایم پوره شي او هغه سرچ اپریشن وکړي او کم غیر قانوني خلک چې دی دغه ترې راوځي نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به د ویزې د کولاوېدو بندوبست چې دی هغه به کوي تر هغې پورې چې دی ویزې پاکستان ته نشي ازادېدلی دا د دې د وجې نه دی چې زیاتر کسان چې دي د پاکستان غیر قانوني چې دي هلته کې اوسېږي نو د دې د وجې نه پاکستان ته چې دی ویزې هم بندې دي بل لا هغو ځینې ضلعې چې دي په پاکستان کې ورکړي چې د هغه ضلعو کسان چې دی هغه نشي تللی په هغې باندې هم زموږ ویډیو موجود ده که تاسو په هغه ضلعو کې اوسېږئ نو بیا تاسو نشئ تللی د هغې لپاره به تاسو په خپل شناختي کارت کې پته چې ده هغه به چینج کوئ د بلې ضلعې به ور اچوئ د هغې نه وروسته به ځان له پاسپورټ جوړوئ نو هلو به بیا تاسو بهر ملک ته تللی شئ که په هغې پته باندې ستاسو شناختي کارت او پاسپورټ نو تاسو بیا یو ای ای ته چې دا تاسو نشئ تللی